د ایران صدر یو ډیر دبنګ ټویټ کړی دی او په دغه ټویټ کې امریکای ته د ایران صدر د امریکای حقیقت ښکارا کړی دی. یو طرف ته خو د ایران او د امریکا د روغې خبرې اترې په اسلام آباد کې روانه دي. اسلام آباد کې یو حجره روانه شوې ده چې پای کې د پاکستان حکومت په نگرانۍ کې د امریکا او د ایران د روغې خبرې کیږي. خو بل طرف ته د ایران صدر چې کوم ټویټ کړی دی نو اصل کې دا ټویټ د ایران صدر د ډونلډ ټرمپ د ټویټ جواب ورکړی دی. ځکه د دې ټویټ نه مخکې ډونلډ ټرمپ یو ټویټ کړی و چې د هغې جواب ورته ایران ډېر ښکلې طریقې سره ورکړی د ایران صدر. ګوره د ډونلډ ټرمپ دا ټویټ کړی و. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټ کې ویلي و چې موږ په ایران سره جنګ بندي چې کومه کیږي به موږ په خپله رضا باندې کوو. یعنې دا نه چې موږ به د ایران شرطونه منو او موږ به ایران سره جنګ بندي کوو یا به ایران سره روغه کوو، نه به د ایران په رضا باندې کوو. موږ به بلکې په خپل رضا باندې روغه کوو. زموږ خپل شرایط به منظوریږي. موږ به وایو چې دا کار دې داسې وشي نو د هغې نه پس به موږ ایران سره روغه کوو. او موږ اوس هم آرمي ایکټیو ده په ریجن کې ایران سره جوخت چې کوم ریجن دی په دې کې زموږ آرمي اوس هم ایکټیو ده او موږ جارحیت ته تیار یو. دا ټرمپ ټویټ کړو. نو د دې ټویټ په جواب باندې ولا د ایران صدر چې کوم دی یو زبردست جواب ورکړی د ایران صدر ولا یو ښکلی ټویټ کړی دی. ایران صدر ولا په خپل ټویټ کې ډېر زبردست الفاظ استعمال کړي دي. ایران صدر ویلي چې زموږ ګوته اوس هم په ټریګر باندې پرته ده. ټریګر دا تماچې دی نلی ولا وایي که دې لس دا ګوته پېچه راکاږي وایي زموږ ګوته اوس هم په ټریګر پرته ده. که ته دغه طرف نه خپل جارحیت ښې یا ته په مونږ ټیک کې نو مونږ هم تاله تیار ناست یو. ایران به کله هم په خپل شرایطو باندې سمجوته نه کوي. لکه ایران چې د روغې دپاره کم شرایط ایښودي دي په هغې باندې به ایران هېڅ کله هم کمپرومایز نه کوي چې یعنې بس صحیح د خیر زه دا شرط پکې نه منلی کېږي. مونږ چې کم شرط ایښلي دی به تاسو منئ. او د لبنان چې کوم حال امریکا او اسرائیل جوړ کړی دی نو هغه مونږ ته قبول نه دی. په لبنان کې به هم څه درس غوبل شروع شوي وي، په مسلمانانو باندې بس ظلم زیاتې شروع شوي په لبنان کې هم. نو ایران ورته د لبنان په فیور کې هم د ایران صدر ولې د لبنان په فیور کې هم خبره کړې ده چې تاسو د لبنان کم حال جوړ کړی نو هغه مونږ ته قابل قبول نه دی غورئ. او ته څه وایې چې لکه ته جنګ ته تیار یو نو مونږ نیو تیار. زمونږ ته اوس هم په ټریګر باندې پرته ده او موږ چې کوم شرایط و ضوابط کې ښودي دي د روغې دپاره، د مذاکراتو دپاره، د سیز فایر دپاره، نو په هغې کې موږ هېڅ قسم سمجھوتو ته نیو تیار. او بل طرف ته په پاکستان اسلام آباد کې د دواړو ملکونو چې کوم د روغې خبرې اترې دي روانې دي. د پاکستان حکومت چې کوم دی دا وخت یو د ملک کردار ادا کوي، دا وخت د یو مشر کردار ادا کوي چې یعنی د پاکستان حکومت په نگرانۍ کې ادارو کېږي. دې نه مخکې هم د روغې خبرې اترې په قطر کې شوې وي خو هغې کې هم څه داسې خبرې وشوې چې بیا هغه د ایران خلاف وي. نو ایران اوس وایي چې نه که زموږ روغې خبرې اترې کېږي، د مذاکراتو خبرې اترې کېږي نو هغه په پاکستان کې کېږي، هغه بل ځای کې نه کېږي. ایران ته هم پته ده چې پاکستان داسې یو ملک دی چې دی زموږ په سر مدرېدی شي او د دغه ملکونو خلاف دی خبره کولی شي. خو خیر بل طرف له زموږ حکومت چې کوم دی مسلم لیگ نو شهباز شریف شو، نواز شریف شو، دی دومره تکړه نه دی چې صدر دغه له ټرمپ ته په سترګو کې سترګې ورکړي او دغه خلاف خبرو کې. خیر دا خو اپډیټ شو. دې حوالې سره ستاسو سره د خپله قیمت رایه مو سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.